آل دلزاق ارگنایزیشن د سلطان آباد وارډ نایب صدر راج محمد شاه صاحب چې هغه د آل دلزاق ارگنایزیشن بلکې د پورا دلزاق چې څومره دلزاق دی او یوسفزی دی او زمونږ چې په پاکستان کې کم قومونه دي د تاریخ لولي او د تاریخ نه خبر دی هغه ته خواست کوو چې هغه راشي د غونډې په تاریخ باندې نظرثاني واچوي. راج محمد شاه صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د الله چې ډېر مهربانه بخښونکی بادشاه دی. ټول نه مخکې خو زه د خپل مبارک کارونه چې څومره زما ټوله دي وروڼه مې دي مشرانو کشرانو شکر صاحب د شکر ادا کوم چې هغوی موږ ته په دې مصروفیات او په دې لنډ تنګ وخت کې موقع راکړله دلته راوغوښتو نو ټول مبریک وروڼو شکریه ادا کوم د خپلو مشرانو. بیا زمونږ مشرانو خبرې وکړلې مناسب خو نه ده چې موږ د دې د پاسه خبرې وکړو خو رواج د دنیا داسې چې بس نمبر راشي نو هر سړی به نمبر دي که نه نو زما نمبر در سره کې ډېرې خبرې وکړم هغه ټپه کوي که نه وایي ملنګه دوه ګډې دې وکړې یو د خیر یو بل نه وکړو د بینونه که نه نو موږ لپاره خو زموږ مشران ناست دي خان ماما دي ماشاءالله موږ خو وړو په وخت کې ماشومانان وو مشران زموږ هم بوډاګان شو نو موږ پکې د دوی دیدار هم وکړو سیم خان ترې د دیدار مې خبرونه وکړو مشران به هم ماشاءالله میلاو شو ځوانان میلاو شو نو موږ له خو نظام نه کار پیدا شو چې موږ خو روم نه یو که نه واحد یو شخص په تورغر کې چې زه خپله خو وضاحت د خپل کومه چې هغه اصل زمونږ بدقسمتي وه اصل زمونږ د مشرانو بدقسمتي وه چې اوس هم زما په تورغر کې نوم په یوسفزیو قبیلو کې شمار کېږي که نه نو بیا زمونږ تنظیم ارګنایزیشن تورغر چې کله د محمد خاکسار صاحب الله رب عزت هغه روغ صحت ورکړي ولې چې هغه یو معذور انسان دی او په نیم وجود باندې هغه چې دی نو د قوم دپاره ټول نه مخکې خو هغه زمونږ دپاره په بانګه ویلج کونسل باندې د رضاق الفلاح کمیټۍ چیرمین صاحب زمونږ موجود دی ویډیو جوړوي چې هغه موږ یو بنیاد جوړ کړو د غم خادۍ یو کمیټۍ جوړه کړه چې نن الحمدلله موږ 45 سے 50 لاکھ روپو د دې محمد خاکسار صاحب د لاسه د هغې مالکانان دي که نه بیا د هغې نه وروسته زموږ د قبیلې چې کوم د تنظیم ارګنایزیشن تورغر جوړ شو نو په هغې کې موږ الحمدلله داسې مشرانو دي دارو بسلم خان ترې دي صاحب رسول ترې دي لکه دا مشرانو به که موږ ولیدو جمشید ترې دي که نه نو زمونږ هم صدر محمد صاحب د وروڼو سره زمونږ ملاقاتونه وشو لیده کاتو وشو نو زمونږ دا سوچ وکړو چې یاره لکه موږ خو چې کوم لاره روان وو هغه لار خو زمونږ د تلو نه وه خو دا زمونږ هم لاره غلطه وه که نه زمونږ کسرو په کوم نه و جوړې موږ که ماشومانانو کشرانو په لاس باندې خو داسې په سر باندې چا منګول نه وه ولې چې هغه وخت داسې غربت وو نو اوس الحمدلله هر څه پرې باندې سوارۍ هم شته دی که ورور باندې که چې یاره ما سره سواري نشته نه شم دی که نه نو باقیا موجود دی هغې نه وروسته رخصي ټکسي دا موجود دی هغه روډ هغه ځای د الله رب العزت انسان رسوي که نه په تنظیم ارګنایزیشن ټولګر کې دی نو دا زموږ یو پہچان دی پہچان زموږ داسې دی چې بس په دې کې څنګه زموږ د وروڼو خبرې وکړې نو زه موږ خو دا نورو قومونو له چیلنج نه ورکوو خو نه دا یو خبره وضاحت سره د بار بار کوم چې سیالي به ضرور کوو نو موږ د داسې قبیلې سره تعلق ساتو چې زموږ تاریخ الحمدلله ګواه دی چې زموږ مشرانو داسې جنګونه کړي او بیا د کاټلنګ جنګ کارونه بعض وارونو دلته موږ وایي دا کاټلنګ دا جنګ چې دی نو دا زموږ د مشرانو لپاره یو معمولي د وړو د لارو ګیم و که نه هغې وجه دا ده چې زموږ رشتې په رشتهدارۍ کې چې دی نو لکه یو ورور غربۍ یا هغه الله رب العزت طاقت ورکړی خو هغه طاقت د رشتهدار نه استعمالوي لکه که نه نو زموږ قبیلې په د کاټلنګ په جنګ کې هغه تاریخ طاقت خپل نه استعمال کړی لکه چې په هغې باندې لکه زموږ د دلزاق قبیلې چې کوم جنګونه شوي دي د پیرنګۍ سره شوي دي بیا زموږ په تورغر باندې چې کوم جنګي شوي دي نواب صاحب سره زموږ جنګونه شوي دي نو په دې کې زموږ نسل جنګېدلی لکه په دې کې نور قومونه اوس هم لکه زموږ د ځوانانو کې جوش دی خو روش پکې نشته لکه څنګه د نورو قومونو په شان زموږ د ځوانانو د هوش نه کار واخیست نو الحمدلله چې موږ به لکه یو پهچان نور جوړ کړو بل شو موږ پر ځان بل مخکې کوو لکه موږ ته همیشه موږ مخکې تللي وو نو تر اوسه پورې لکه موږ په هغې کې تاوان کړی دی خو ګټه خو نه ده کړې که ګټه خو کړله نو د خاورو لپاره والله خپل ذات له خو څه نه دي راوړي که نه نو اوس به انشاءالله چې کوشش دا نور قومونه چې څنګه کوي نو دغه شان به موږ انشاءالله یو تاریخ وکړو د تنظیم چې زموږ جوړ شوی تنظیم ارګنایزیشن تورغر نو انشاءالله د دې د ګټې او د دې د منشور په مطابق باندې به روا دوارو او چې د تاڼه مسله راشي اسپتال مسله راشي نو موږ سره الحمدلله په سل فوجو باندې هیرې موجود دي جمشید باچا دی دا حضور اکرم انتای دیتا یا محمد صاحب دیتا
بیا هم پکې د مات بوټ مثلا دغه راسره شته انشاءالله چې خپل لار دې یسته شو که نه هغه هم چې د دې ستاسو د ځوانانو د مشرانو تعاون وي نو انشاءالله خپل قبیلې له خپل تنظیم له وګړه راوړو که نه بیا په توغر باندې چې د پنځو ټپو کې مونږ دا مخکې چلنج ورکړل الحمدلله مونږ اوس په دې لږو وختو کې لکه زمونږ غرونه وایي یاره لکه مونږ فنډ کم جمع کړل که نه کم فنډ سره زمونږ سره دغه نشته زمونږ ستاسو ضرورت دی مونږ ته چې ستاسو د مشرانو سایل زمونږ په سر باندې او د دې ځوانانو زمونږ سره تعاون وي انشاءالله جاري تعاون وي انشاءالله فنډ به پخپله راځي د دې لپاره ادارې موجود دي د دې لپاره ملکونه موجود دي اوس پکې مونږ جمشید زمونږ وایي اوس پکې اوس چلې زده کړل دی که نه نو په دورغر کې چې چای او کار چې پنځو تپونه وکړی مینه یې بیا نه وکړی نو الحمدلله هغه یو معمولي غوندې انسان یې واجب دی نور 22 کسان جمع شو او دا ټپ اصلاح کوو ورس مونږ خپل دورغر نه ورکړه که نه بیا خپل ګلیش کوو ځوانان مداخل نه مونږ داسې یو داسې پیدا کړي د ځان غیرت نه ډک کتابونه را پیدا کړي حالات پیدا کړي محنت باندې انشاءالله د خپل قبیلې لپاره